د بخاری شریف حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله مبارک زو ذل رمضان مبارک کی د زکات یعنی صدقۃ الفطر د مال حفاظت په ماته حواله کو هغه باندې زه مقرر کړم ما د هغه نگرانی کوله یشپا یو کسر هغه او په دوه لاسونو کې څه غلا واغشتله نو ما اونیو چې رسول الله مبارک له بوزم نو هغه راته وی چې زه ډېر محتاج یم ما بال بشتي او ما باندې بوج دې ما ته ډېر سخت ضرورت دی غربت او تنګي مې ډېر زیات را ابو هريره رضی الله عنه فرمایي بما غفر خود چې دومره فریاد راته وکړو چې کله سحر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل اے ابو هريره تیر شپه چې تا قیدینی ولو هغه سره تاسو کړل ما وته عرض وکړ الله رسوله هغه ډېر سخت ضرورتمند نو زما په ډېر ترس راغی او ما پرې خودو پیغمبر پاک فرمایل وینا هغه د ستوړانې دروغ ویلي دي دی به دوباره بیا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد د وجنا ابو هريره سے فرمایي زما پوره یقین چې دی به دوباره بیا راځي په هر حال په دې مشپه مې بیا نگرانی کوله هغه کس بیا راغی په دوه لاسونو باندې څه غلا واغشتله لاسونه ډکل او تلنو ما اونیو ما ورته وی چې رسول الله مبارک ته بری بوزم نو هغه راته وی چې ما پرېږده ډېر محتاج یم بال بچ مې دی او زه بیا کله نه راځم بیا به نه راځم دا مې آخري ځل دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي بیا ما پرېښودو چې کله سحر شو رسول الله مبارک نه بیا تپوس وکړو ای ابو هريره عقیدې سره یې څه وکړل ما ورته عرض وکړل رسوله ډېر ضرورتمند بال بچو د هغې ته ډېر زیات شکایت وکړو او زما په ډېر رحم او ترس راغی زړه مې پرې خوږ شو نو ما پرېښود رسول الله مبارک راته بیا وفرمایل بیا هغه د ستا وړاندې دروغ ویلي دي ښه تاسې دروغ وویلي دی به بیا راځي ګوره ورته بیا به راځي نبی د الله د ارشاد د وجې نه ابو هريره صاحب فرمایي زما یقین و چې دی به په درېیم ځل بیا راځي په درېیمه شپه مې بیا نګراني کوله بیا هغه سړی راغی او لوښی یې ډک کړ لوښي کې یې غله واچوله بیا مې ونیو ما ورته ویل چې نن خو به دې خامخا بوزم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تا خو ستا درېیم ځل دی او ته هر ځل وې چې بیا به نه راځم او بیا به نه راځم خو نن بیا رالی درېیم ځل دی نن خو د پیغمبر علیه السلام نه بوزم پرېږدم دی نه نو هغه راته وي ما پرېږده زه درته یو څو کلمات ښیم چې د هغې په وجه به الله پاک تا ته ډېره فایده درکړي او د هر قسم نقصان نه به د الله پاک محفوظ ساتي یا کلمات دا دي چې ته کله وي سملې بستره باندې کینې یا سملې نو پوره آیت الکرسي ووایه آیت الکرسي ووایه الله پاک په ستا لپاره یو محافظ مقرر کړي هغه د ستا حفاظت کوي او تر سهاره پورې به شیطان تا ته کله هم نږدې نشي راتلی چې دا کلمات یا ته وښودل دا آیت الکرسي ما هغه پرېښودو چې کله سحر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا وفرمایل ای ابو هريره عقیدې سره یې څه وکړل ما ته ویل رسوله او ما ته یو څو کلمات وښودل چې د هغه راته وشي الله پاک په تا ته ډېره فایده دې سره درکړي ډېره نفع به درکړي ما دې په وجه باندې هغه پرېښوده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ای ابو هريره ووره دا خبره چې هغه کړې ده بالکل یې سچ کړې ده حقیقت خبره یې کړې ده رښتیا یې ویلي دي حالانکه هغه دروغجن دی او ته پېژنې چې هغه سړی څوک دی چې تا له بار بار راځي دا درې شپې ده راغی ته پېژنې چې هغه څوک دی ابو هريره فرمایي ما عرض وکړو رسول نه پېژنم چې څوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الشیطانها شیطانو نو دې حدیث نه معلومه شوه چې یو انسان د اوده کېدو په وخت کې پوره آیت الکرسي ووایي د هغه مال به الله پاک د هر قسم مضر نه د غلا وغیره نه د شیطان د شر نه به الله پاک محفوظ ساتي